24 घंटे के 18 घंटे درس हो. ځکه هغه وخت کې سبتالدرر نو لیکلی، العرفان نو لیکلی او نور کتابونه نو شیخ القرآن به دام ورسره وي په درس کې. نو ټوله شپه به درس و، بیا به سهار درس و، بیا به ماسپښین درس و. یو ځل درس شروع، په دې درس کې یو طالب را پاسېد او شیخ القرآن ته وایي ته انسان یې؟ شیخ القرآن چې ورته داسې وکتل نو که کمعقل سړی وي نو هغه به وي وی یې وې دې ما ته داسې وایي. شیخ القرآن چې ورته وکتل نو هغه پرې پوه شو چې د ده دماغ و دوره پریشر په ده راغلی چې دماغ یې کار پرېښودی دی. نو شیخ القرآن ورته داسې وکتل، ویې خندل، ویې زه ویې چوټي ده. نو شیخ القرآن چوټي کړه. طالبانو چې خوب وکړه چې راغله نو هغه راغی، شیخ القرآن ته یې وایي چې قسم دی که زه پوه شوی ما خو مازغو کار پرېښودی و. د قرآن سر غوښتی که نه. یو کال یو طالب ورک شو. طالبان خو په چې بل دی خو چې روی ورونو چې ګډ وډ دی بیا طالب ورک شو. ملګري راغلل د کمال خیل جومات، شیخ القرآن دی زموږ ملګری نشته. شیخ القرآن کور ته به تللی نو په دویمه ورځ نو په درېیمه ورځ نو روژه ده. په درېیمه ورځ طالبان ناست دي او د بانک ټیم دی د روژه ماتې دې کې دغه طالب راغی. چې راغی او ګډ وډ دی اوږې دی او طالبانو ته په درستخان کله ډوډۍ او خوا کوي، کله بل خوا کوي چې اوس بانک وایي چې ډوډۍ وخورو. طالبانو ورته غږ نه کوو چې روژې ماته کړه. طالبان ورته وویل لکه چېرته تللی؟ وی چېرته تللی وم خو تکرار مې کونو. نو هغې ورته ویل تکرار دې کوم ځای کو؟ وی هلته مقبرې ته تلم تکرار مې کو او هغې کې ویده شومه او چې راپاسم د روژه ماتو ټیم ووی رامنډې مې کړې. هغې ورته وی ته څومره ساعت ویده وې؟ وی څومره ساعت ویده ومه خو چې درس لاړ شه لاړم مقبره کې هلته کېناستم بوټو میانځ کې تکرار مې کو خوب راغی ویده شوم. نو هغه مازدیګر کې ویده شوی وم بس راپاڅېدم وی ځان مې راورسو. نو هغې ورته وی نن د څه ورځ ده؟ نو هغه وی د جمعې. هغې ورته وی نن د جمعې نن د پیر ورځ ده. وی ته 3 ورځې ویده وې؟ هغه وی چا وی؟ زه وی سهار ته وی ته تپوس وکړه نن د سره د نورو نه تپوس وکړه. نو هغه 3 ورځې ویده و. زه خو هر کال په ایماندارۍ لیونتوب یې هم په ایماندارۍ روغ یې هم په ایماندارۍ خوب یې هم په ایماندارۍ لټونه کو ګوره چې روغ دی لیونی دی لټونه کو